اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مسلمانانو پښتنو ورونو، که د نړۍ په هر ګوټ کې یې، که تاسو په بر پښتونخوا لوی افغانستان کې یې، که په منځنۍ پښتونخوا پاټا کې یې، که په خیبر پښتونخوا کې یې، او که په جنوبي پښتونخوا کې یې، او که په عربي هیوادونو کې یې، او که په اروپایي هیوادونو کې یې، او که په امریکایي هیوادونو کې یې، د زړه د تله تاسو ته سلامونه وایم او د لوی اختر مبارکي در کوم. ګرانو ورونو، سبا نن د لوی اختر ورځ وه په عربي هیوادونو کې او په نورو هیوادونو کې. سبا زمونږ په خیبر پښتونخوا او پاکستان او په دې سیمو کې د لوی اختر لویه ورځ ده، قربانۍ به م کېږي. نو ګرانو ورونو، ما ویل چې زه ستاسو سره خپل یو څو مات ګوډ الفاظ شریک کوم. زه به تاسو ته د بابورزۍ دا شعر وړاندې کوم. وایي: اختره څنګه درته وخاندمه، اختره څنګه درته وخاندمه، په دې زخمي شونډو خندلی نشم، د ګران وطن یو مسافره لور یم، تا ته لاسونه سره کولی نشم. ګرانو هیوادوالو، قدرمنو، زما ټول عمر اختر چې به و، نو زما به د ډیوه ریډیو سره رابطه وه په دې فیسبوک یا په یوټیوب، په دې شیانو به زه نه راتلم. ما د هغې د لارې به ما خپل اختر چې و، نو دا به مې د خپلو پښتنو خویندو میاندو په نوم کاو، ځکه چې هغو د 40 کالو نه ځورېږي او د جنګ په ماحول کې ژوند تیروي او په یو جنګ زده علاقو کې ژوند تیروي. خو ګرانو ورونو او ګرانو خویندو، زه ستاسو نه بخښنه غواړم، ما سږ خپل اختر ستاسو په نوم کړی نه دی، او زمونږ په خوا کې په ګاونډ کې زمونږ نور مسلمانان ورونه دي چې په هغو ډېره بده ورځ راغلې ده، او هغه علاقه چې ده نو هغه کشمیر دی. ما سږ خپل اختر د هغو په نوم کړی دی. خو بیا هم خویندو او ورونو او میاندو، ما ویل چې تاسو زما پښتانه خویندې ورونه یئ او زما ژبې ویونکي یئ، او تاسو هم ډېر ځورېدلي یئ او ډېر په عذاب شوي یئ او ډېر د جنګ او د جدل ښکار یئ. نو مال چې زه ستاسو سم یو څو خبرې وکړم او ستاسو ته د اختر مبارکي ووایم، او ستاسو په زړونو هم په خپلو الفاظو ستاسو په زړونو مرهم کېږدم. نو ګرانو خویندې ورونو، دوستانو، مشرانو، کشرانو، زه تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایم. لوی اختر مبارک شه، قربانۍ مبارک شه. خو ګرانو هیوادوالو، ګرانو وطنوالو، ګرانو ملت پالو، په موږ باندې ډېره بده ورځ راغل ده. په نړۍ کې نن پښتون تباه او برباد دی. ګرانو هیوادوالو، مریم پښتون او بدنامیږي پښتون. که څوک وجني نو هم پښتون وجني، او که څوک مري نو هم پښتون مري، او بیا بدنامیږي پښتون چې دا پښتون چې دی نو دا شرپسند دی، دهشتګرد دی او ورانکاری دی. نو ګرانو هیوادوالو، موږ له په خپلو فکرونو، په خپلو عملونو سوچ پکار دی. موږ له یو موټی کېده پکار دي، او موږ له یو کېده پکار دي، او موږ له نړۍ ته دا پیغام ورکول پکار دي چې موږ دهشتګرد نه یو، موږ شرپسند نه یو. دا د دهشتګردۍ دا جګړه چې کومه ده، دا په موږ راتپلی شوې ده، او دا زموږ جګړه نه ده، دا نورو دلته راوړې ده او په موږ یې راتپلې ده. نو ګرانو هیوادوالو، موږ له په دې باندې سوچ پکار دی چې موږ به د دې جګړې نه څنګه راوځو. او زه به تاسو ته افغانیانو خویندو ته او پښتنو خویندو ته به زه بیا د بابورزۍ دا شعر ډالۍ کوم او خپلې خبرې به ختمې کړم. اختره څنګه درته وخاندمه، اختره څنګه درته وخاندمه، په دې زخمي شونډو خندلی نشم، د ګران وطن یو مسافره لور یم، تا ته لاسونه سره کولی نشم. والسلام.